نو چې بالکل قدرمن اوریدونکو د اوبو موضوع ده چې اوبه په بلوچستان کې کمې دي، ډېرې زیاتې کمې دي، او دا اوبه چې کمې دي نو خلکو ته د چشنګ صفا اوبه چې کمې دي دا هم نه میلاوي شي. زموږ کر او کروندې چې کمې دي دغو ته هم اوبه نه میلاویږي. فصلونه کم سو، کر او کروندې کمې سولې، لایف سټاک یعنی مال او مالداري دا هم ګران اردونکو په اوبو باندې آباد وي. زموږ دا شعبه چې کومه ده هغه هم متاثره سوله، ډېره زیاته متاثره سوله. نو زراعت او لایف سټاک شعبه متاثره سوه، انساني صحت چې دی هغه متاثره سو، د روزمره ژوند چې کوم دی هغه له دې سره متاثره سولې. نو بالکل دا وګورئ د اوبو څومره یو ډېر لوی اهمیت دی. نو ګران اردونکو اوبه نسته، اوبه کمې دي، بارانونه کم وري، موږ درخت کمې دي هغه نه کړي، له جنګلات مو ختم کړو. د دې اوس یو حل چې کوم دی هغه بیا موجود دی چې موږ تر څه نه څه حده پورې اوبه چې کمې دي دا جمع کولی شو، سټور کولی شو دا اوبه. او هغه څنګه کوچني کوچني ډیمونه، ډیلی ایکشن ډیمز او چک ډیمز دا زموږ ضرورت دی، او باید چې زموږ په بلوچستان کې و دغو ډیمو ته په کمو پیسو باندې جوړېدلی سي او ډېر ښې اوبه چې کومې دي دا سټور کولی سي. دا ډېر لوی ضرورت دی. له دې سره به زموږ ژوند چې کوم دی هغه روان سي او روزګار چې کوم دی دغه مواقع چې دي دا به پیدا سي، زموږ فصلاتو ته به اوبه میلاوي شي، زموږ مال او مالداري ته دغو ته به اوبه چې کومې دي دا میلاوي شي. زه یوه خبره درته وکړم ګران اورېدونکو، د بارانو اوبه چې کومې دي په بلوچستان کې له بده مرغه شاید په بلوچستان چې په دنیا کې یو داسې واحده صوبه وي چې 15% دا اوبه ضایع کېږي. دا ډېره د افسوس خبره ده چې د بارانو اوبه 15% په بلوچستان کې ضایع کېږي، ډیمونه نسته. او بیا که کله ډیمونه جوړ کړل سي نو هغه دومره غیر معیاري مټیریل باندې دا ډیمونه جوړیږي چې هغه کله یو سیلابي صورتحال جوړ شي نو دا ډیمونه وبهیږي، لکه په کال 2022 کې چې و. ډیمو خواته توجه ورکول زموږ د عوامي نمایندګانو هم ضرورت دی ګران اردونکو، چې دې خواته توجه ورکړي او به زموږ دپاره یو ډېر لوی ضرورت دی د وخت.